عرضی کې نن سبا خلکو ترجمه شروع کړي دي. ګوره دا ترجمه چې دی قرآن دا د تورې په سر باندې تک کول آسان دي، خو قرآن ترجمه کول ګوره ګران کار دی. قرآن ترجمه چې داسې آسان کار نه دی. لفظي ترجمه یې کېږي دوی الله ته او ایمان والو ته دوکه ورکوي. الله ته څوک دوکه ورکولی شي؟ نو چې دوکه نشي ورکولی ته داسې ترجمه څنګه کوي؟ دوکه خو اخ سړي ته ورکېږي، هغه چا ته ورکېږي چې یوې کیسې نه خبر نه وي. نو الله خو له هر څه نه خبر دی. نو چې الله له هر څه نه خبر دی نو الله ته دوکه څنګه ورکوي؟ نو دا ترجمه کول هم غلط دي چې الله ته دوکه ورکول غواړي. الله ته څوک دوکه نشي ورکولی. ترجمه به داسې کوي چې دوی په خپل ګمان کې الله ته او ایمان والو ته دوکه ورکول غواړي. دوی ګمان دا دی چې موږ دوکه ورکو. دوکه ورکولی نشي، خو دوی ګمان دا دی چې موږ څه وکړو؟ دوکه ورکو الله ته او ایمان والو ته. نو الله یې نتیجه بیان کړه چې داسې خلک دي په خلکو کې چې موږ ایمان راوړو په الله او په آخرت، خو دوی ایمان وال نه دي. ولې ایمان وال نه دي؟ الله فرمای په دې وجه سره ایمان ول نه دي چې دوی په خپلو ګمانونو کې الله او الله رسول ته او ایمان والو ته دوکه ورکول غواړي. او فرمای دوکه نه ورکوي الا انفسهم، مګر ځانونو خپلو ته دوکه ورکوي، ځان ته دوکه ورکوي.